رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دوی خپل هم وایي چې 3 شپې کړي دي بیا یې نه دي کړي 3 شپې کړي دي بیا یې نه دي کړي. یو اعتراض دا ده چې مفتی منیر شاکر صاحب وایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم پر رمضان المبارک کې چې کوم عمل کوله د مونځ دا تراویح نه بلکې دا تهجد. نو په دې کې د مفتی منیر شاکر صاحب لاشعوري کم عقلي نادانی او دغه شان د هغې کم علمي او نادانی او بېشعوري په بنیاد باندې هغه داسې منګړت او فضول بکواسات کوي. که حقیقت تاسو وګورئ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې کم 3 ورځې کم مونځ کړی و دا د تراویح مونځ و. دې باندې دلیل دا ده چې یو خو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دغه تراویح دا با جماعت کړی و او هر چې دغه تراویح وي دا با جماعت وي، هر چې تهجد وي دا انفرادي عمل دی، هغه څوک په جماعت سره نه کوي. او که چېرته بخاري شریف او مسلم شریف تاسو وګورئ او دغه روایت د حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه نه هم نقل کړی شوی دی چې حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها او دغه صحابي رضی الله عنه زید بن ثابت رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې کم 3 شپې دغه مونځ کړی و دا د تراویح مونځ کړی و، څلورمه شپه باندې په دې بنیاد باندې رسول الله مبارک دا مونځ پرېښوستله چې رسول الله مبارک وفرمایل خشیت ان تفرض علیکم فتعجزوا عنها، چې دا اندیشه رسول الله مبارک ته وشوله، دا یره وشوله چې چرته دا مونځ بیا وکړم څلورم شپه باندې هم چې دا مونځ په دې امت باندې فرض نشي، بلکې رسول الله مبارک د فرضیت د یرې له وجې نه دغه څلورم ورځ باندې دغه څلورمه شپه باندې دغه مونځ پرېښوستله. نو دا نه ده چې رسول الله مبارک تراویح مکمل پرېښوستو، نه رسول الله مبارک له دې وجې نه پرېښوستله چې دا سنت مؤکده مونځ دی، دا چرته څلورم ځل کولو په وجه باندې په دې امت باندې فرض نشي، له دې بنیاد نه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دغه مونځ دا پرېښوستله. هر چې تهجد د تهجد خو د مخکې نه فرض و، یو کال مخکې که چېرته ته فکر او غور وکړې، ما مخکې کلپ کې تاسو ته ویلي وو چې دا تهجد دا په رسول الله مبارک باندې فرض شوی و، بیا د یو کال پس دغه فرضیت دا منسوخ شوله. اوس چې یو شیز یو ځل فرض شوی وي، دویم ځل د هغې فرض کېدلو هېڅ قسمه خوف او خطره نه وي، له دې نه هم ثابتېږي چې رسول الله مبارک دا مونځ د تراویح کوله او تراویح دغه مونځ له دې وجې نه پرېښوستله چې په دې امت باندې دا فرض نشي.